قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس حضرت مولانا حافظ موتیاللہ صاحب حفظه اللہ تعالی جنہ میدے سے تقریباً پر کار کے سو زدہ تا باب و بہار نبی او دیرو مشمانو دیرو لویو داغینا استفادہ وکڑا او قرآن کریم داغی سینو ترابے نور دیگر علماء کرام حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب حفظه اللہ تعالی حضرت مولانا انور شاہ صاحب حفظه اللہ تعالی اور قاری سراج الرحمن صاحب حفظه اللہ تعالی اور دیر علماء کرام کی دیشی سے ٹھول نمون وانا غستیشم دا ٹھول پا دے موقع بانی موجود دی مانا مخیم دیر علماء و بیانات اکر زغم مسلسل پا سفر باندے ہما و دا دی ما سرا رابطہ با او ما تداوی ہوئی چی خام خواب بہر صورت بزان را رسے اگر چی بیگام زر مسخوطن مقام کی بٹکرام تا چورا سیدم ماغی دوی مال بیان زر راکی شیرگڑ حضرت مولانا شیخ محمد قاسم سے حفظه اللہ تعالی پا موقع باندے موجود ہو ما دوی تاسو بیان مخی کوئی کذب بیان مخی کوما نمار دوی میں حضرت ما تا کو سفر دے یولس گھنٹی زبا اپر دیر ہو گیا کوئستان تزان رسوما نو ما تا غیوی بستاسو مناظروں گٹر لاوائی بیان دستاسو شی وچه ما کلا حضرت شیخ سے مولانا قاسم سے بوندے ہستے تا پیران صالح حالاتو توقتل نما ورطوئے میں حضرت منگا خیر لازوانے رویو انشاءاللہ میں تا سکھل بیانو کے منگا گورو چیار کے بیا منگا اللہ توفیق راکر انشاءاللہ زمین سفر بجاری ہوئی 8:30 بجے مال تا بیان ختم کرو اگر جدر دمزو پنپیر کے لیے وادلا و بیدا سی ٹھوڑی لی ازمون اکسان ملگری پر فیس بک ہوئی جدا دے ہیلیکاپٹر کی برزی دہلتا نظر آروان شو منصیرہ پٹگرام پیشام شانگلہ الپورے پورن در طول علاقے دمار تونگ و داسی فازخیلہ منگورہ بے چکدرہ و بیداسی تیمرگرہ و داسی و تیمرگرہ کے شپید 2 بجے منگے و ملگری پہ ہوتل کی ادرو لولتم پراٹھے و چیمر کڑو و بیا منگے چکلا کوئستان شیرنگل تور رسیدو ناغد شپید سلونی میں بجی یعنی صحاب ما بی دوی میں سنگ موز در پاسولی شی او کنا وینا منگو بیخیو تاسو موز در پاسو بارا موز در پاسو مانتنا بعد نمون دی آرام چوکرو بیا فرا پچی نارام کی زمونی و ملگری خور دشپی پی دا سلنڈر پٹاو شو او باقی کی اگا اس وزی دا وفات شو نمون بیا غیل خبر علاقی تلارو بیا اپر دیر گراؤنڈ ترارو 11:30 بجی بلکہ 12 بجے مالتا بیان چالو کرو یو بجے زو بیان فارغ شما بیا مغی سر روٹے مونس چی دماز پخی نکڑو مونگا اپر دیر نال روان شو نو پخال کی مدرسہ واقوتم تیم مرکڑو وغیتم لاڑو او بیا داغینا بعد محافظ سے بتوی جدر دا وزان را رسو و اللہ تعالی رسو کم دا سراج الرحمن سے دے چلی لنگی نرک دی چشمدین بجے راو رسیدو اور اتری بس انشاءاللہ ڈائریک زن راو رسو ڈائریک بستا سو بیانی موقع ڈائریک دا ماشاءاللہ اللہ دے برکا جنتو نوکی خیر بہر حال زمان عزیزان دا زمانونے دی منگا یو بر زرار سنگا وقت گیری یو بر زرار سنگا گزارکو زدیتا گورم دیماتا گوری او دام اللہ تا ضرور علم دے چیزا دی سرات دا زرد پہ اعتبار سر الحمدللہ محمد ساتم او زر دیر خوشحالا پا دے باندے نن چی دے بچو تا گورم چی دولس ما شمام پا دے جب باندے قرآن کریم جاری شوی نن با دا عرش پخوا کے نن با دے اسمانونو کے
او نن به په ګنبد خضرا کې کوم حالت وي. ما پکې یو خبره د ګنبد خضرا وکړه، نو په دې عقیده اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند عقیده ستاسو مخې ته کوم چې موږ کوم نیک اعمال کوو، نو د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند مسلمه عقیده ده چې زمونږ لیست د نوم سره د پلار نوم سره او د پوره ایډرس سره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تک ګنبد خضرا ته رسیږي او زمونږ سفارش په هغې کې متعین کېږي. ما ملګرو ته په دین کې خبره کوله، ما ورته ویل ما یو عجیبه خبره وینم، مولانا پلانګوس هزاروي بابا رحمت الله علیه دا یو بوډا سړی دی، د هزارې د بفي اوسېدونکی دی. اول ورځ ما هزاره کې هغه ملګرو ته چونکې هغوی د کورس په اعتبار سره ناست وو، نو ما ته دغه بټګرام والا کسان وویل د پیر رهبري شریعت حضرت مولانا بلال احمد صاحب د هغې په خانقاه کې روحاني اجتماع وه، نو ما ته ویل چې د دلایلو په بنیاد باندې د کورس په اعتبار سره به 3 ګنټې خبره کېږي چې علما هم دي طلبا هم دي. ما ورته ویل چې کومه خبره په 3 ګنټې کې کېږي هغه به زه کوشش کوم چې 1 ګنټه کې زه راغونډه کړم. نو ما ته ویل 1 ګنټه خو نشته بلکې 1.5 ګنټه خیر ده که هغې کې خبره راغونډې، ځکه چې تاسو ته سفر دی نو اجازه درته ما ورته ویل 11-12 ګنټې سفر دی، که موږ ډېر تیز هم ځو نو بیا هم وخت به لږ وي. خیر بهرحال نو ما هغې ته هم دا خبره کوله، مې بابا دی غلام غوث نومې دی، دا خبره تاسو ذهن ته راوستل غواړم او زه خپل ایماني قوت او ستاسو ایماني قوت دواړو له یو درجه ورکول غواړم چې زموږ ایماني قوت زیات شي. حضرت مولانا غلام غوث هزاروي په کور کې ناست دی او په دې پتون باندې د هغه د زوی سر پروت دی، د زوی دا سر پروت دی او ډاکټرانو ورله جواب ورکړی دی. ډاکټرانو ورته ویل چې بابا ستا دا زوی اوس ټیک کېږي نه، دی له علاج دی، که الله تعالی ژوند ورکړی هغه یو جدا شی دی، الله نه څوک تپوس نشي کولی، الله نه خو څوک هم تپوس نشي کولی، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. الله چې څه کوي څوک دې تپوس نشي کولی، بنده چې څه کوي الله دې تپوس کوي. نو دې ځای کې غلام غوث بابا ته ډاکټرانو ووایي چې موږ ستا دې بچي له جواب ورکړو دی لا علاج دی، علاج یې نه کېږي. بابا هغه داسې سر ورته په پتون ایښی دی، ورته ګوري سترګو نه اوښکې روانې دي، د دغه بچي د سترګو نه اوښکې چې ځي نو هغه په دې پتون باندې پروت دی، دا اوښکې داسې دې ځای کې روانې شي نو لاندې دې غوږ ته ورسېږي، لاندې پرېوځي او د بابا په پتون باندې ورځي، د بابا اوښکې د بچي په دې مخ باندې ورپرېوځي، ځکه د بچي قدر په ډېر لوی دی. اوس مې کتل مولانا الیاس صاحب حفظه الله دا دواړه فوټې فوټې ماشومان بچي ځان سره را روان کړو، نو ما ته غلام غوث بابا را یاد شو چې د دې بچو قدر ډېر عجیبه دی. چې کله لږ سات تېر شو نو یو سړی راغی، هغه بابا ته په دې وخت کې وایي چې بابا په فلانکۍ علاقه کې د پیغمبر دشمن یو قادیانی راغلی دی، خلکو له عقاید تباه کوي، که چېرې تاسو هلته ونه رسېدئ او دا قادیاني هم د دغه علاقې نه ونه شړلو نو کېدای شي چې د خلکو عقاید ډېر زیات تباه کړي. بابا چې کله هغه دا خبره واورېده زر یې د بچي دا سر اوچت کړو، په ځمکه باندې کېښودو او زر پاڅېدو، هغه سر به یو تیلی وه دا به غاړې ته اچولې وه، دغه تیلی غاړې ته واچوله، چې کله تیلی غاړې ته واچوله روانېدو نو دا زوی ورته وایي چې ابوجان ما دغسې پرېږدې ته چېرته روان شوې؟ ښځه ورته وایي اے د سرتاجه اپنے بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہیں؟ بابا ورته وایي بچیا دا الفاظ په سونهري الفاظو د لیکلو قابل دي. بابا د خپل بچي ته وایي بچیا تا سره خو به بیا هم جنت کې ملاقات وشي، لیکن که چېرې ما نن د پیغمبر دشمن د هغه علاقې نه ونه شړلو قسم په خدای د حشر میدان کې خپل محبوب ته به مخ نشم خولی. یعنې دا محبت و دا مونږ هم د عشق نارې وایو، مونږ هم په ناخوانۍ کې هم د عشق نارې وویلې، د پیغمبر اوصاف هم واورېدل چې زمونږ د پیغمبر څنګه اوصاف وو، زمونږ د پیغمبر کردار څنګه وو، زمونږ د پیغمبر صورت څنګه وو، زمونږ د پیغمبر سیرت څنګه وو، زمونږ د پیغمبر تعظیم څنګه وو، زمونږ پیغمبر سره د صحابه کرامو مینه په کوم انداز باندې ساتله، د پیغمبر د جماعت د پیغمبر سره د محبت چې کوم سټایل کائنات د هغه سټایل مثال ولې نشي ورکولی. لیکن بدغه ځای کې بابا چې کله پاسېدو بچے ورته وایي ابو جان مجھے اس حالت میں چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہیں؟ میری آخری سانس کا تو انتظار کرو. ښځه ورته وایي سر کے تاج اپنے بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے آخری سانس کا تو انتظار کرو. د ده د آخري سلګۍ انتظار خو وکړه، دی د زنکدن په حالاتو کې دی چې د ده ساه وخېږي نو بیا چې چېرته ځې نو اخوا لاړ شه. بابا ورله عجیب جواب ورکوي وایي بیٹے میں
तुझे तो क़यामत के दिन देख लूंगा, जन्नत में मेरी तेरी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज अगर मैंने पैगंबर के दुश्मन को खुला छोड़ दिया तो मेरे बेटे मुझे जरा बता देना कि मैं हशर के दिन अपने पैगंबर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्फाज मेरे अजीब थी, देश का अंदाज हम देर निराला दे बच्चे पदे हालात को बिकोर के प्रे को ये भी खजा दा ये भी बच्चे दे और तो गुलाम को सबात नरवान शो चकल आड़ी तौर से दो आगा ज़माने के खुदा से न वाला न मोटरसाइकिल को हालात थी आनंद चिंचियानो अल्लाह दे भी खदवाड़ो बस दा हालात खोलो बाबा चकल पूरा से दो और कल दिन आड़ी तौर से दो नो आगा अड्डा की ओका सो पसे बमन रागे और दवे बाबा जी तेरे बेटे ने आखिरी सांस भी ले ली, दुनिया को छोड़कर उक़बा में चला गया। बाबा स्ता बची आखिरी सवाग स्ता बचे दुनिया न लाड़ो स्ता बचे वफात शो बाबा जनाज़िले राशा बाबा वर लस जवाब वर्गे बसीट के दास के ना सो और दवाई बैठे मेरे बेटे के जनाजे को कंधा देने वाले बहुत मिलेंगे, मेरे बेटे का जनाजा उठाने वाले बहुत मिलेंगे, मेरे बेटे को कफन पहनाने वाले बहुत मिलेंगे, मेरे बेटे की कब्र की खुदाई के लिए बहुत लोग मिलेंगे, मेरे बेटे को दफनाने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे। वे जमा द बची द कफन चोलो वाला बडीर मिलाउशी, जमा बची ल गुसल वर खोलो वाला बडीर मिलाउशी, जमा बची ल कब्र कनसो वाला बडीर मिलाउशी, जमा बची बांधे जनाजा पढ़ावलो वाला बडीर मिलाउशी, जमा बचे खखोलो वाला बडीर मिलाउशी। पर रब काबा की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। जखफल बची लिदोल नज़म जज़ंदा कादियाने बदियाला केन द पैगंबर दुश्मन दे आब शरम तासो जमा बची ल गुसल मोर के कब्र मो कने कफन वर दवाच वे जमा द बची जनाजा के जबा दखफल बची प कब्र बांधे हाजिरी को मा और जे सोरो से बाद रागे बचे प कब्र के खस्त दा बची कब्र दौदरे दो फातिहा वेला और बसी सूरह यासीन वेलो जे कल सूरह यासीन वेलो नो बिया पागा वक्त अल्फाज हुई वे जमा बचिया मां जे तासर मुलाकात न दे करे नो जमा उसला मुलाकात बहशर की कीगी, लेकिन द्वाड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुखामख द्वाड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुखामख दे कुरान सरा पैगंबर सरा जे चाइश की मुंगे उस ताइफ तलाड़ 2011 बाकायदा ताइफ के अब्दुल्लाह बिन अब्बास कब्र में अब्दुल्लाह बिन अब्बास कब्र जिदे ताइफ के एक्सिस्टेंट सरा उस खलिफ दे रखते शिया वक्त के बंदे में तो शुक्ले नो बता गजर के अब्दुल्लाह बिन अब्बास कब्र सलोर तरफ ते दीवार में ज़ाद कब्र अगर दीवार तो खत्म दीवार के पास सार वक्त के ना साहब मौजम पर बैतुल्लाह शरीफ के उकड़ो जैसे 120 किलोमीटर सफर हुआ सफर मुकड़ो अनु अल तक जे दीवार के पास के ना सूरह यासीन तिलावत में चालू करो नो माता मलगरी वही दा चाहते जे यासीन तिलावत के दद समन कबतुना मालूम दे मुनते बयान का मा और दवे मन कबतुने ढेर अजीब दी मयो मन कबत इदाद जे जमा पैगंबर दे अब्दुल्लाह बिन अब्बास तदावेलु अल्लाह पैगंबर दा इरशाद फरमाएले हो जे अल्लाहुम्मा फक़िहु फी दीन अल्लाह दे दिन के फकाहत वरका लेकिन दे अजीब वाक़या द जिंदगी में ये अजीब वाक़या द वफात हुआ दे जिंदगी अग वाक़या पे इंसान बांधे वेख्तो उधरी और दे वफात अग वाक़या पे इंसान बांधे वेख्तो उधरी। मैं जिंदगी की अवसर को मस्जिद के दे तशरीफ फरमाओ इमाम अल अंबिया द दुनिया न तशरीफ उड़ो जगह जे माशूम मुद्दे जे करे तहम्मुल हदीस हम करे दे दाना बल इख्तियार पे हालत के करे दे और तहम्मुल हदीस द बार ईमान और बुलूग वाला शर्त ने दे मुहद्दिसीन बदेड़ कलाम करे दे द अदाए हदीस द बार ईमान शर्त दे बुलूग शर्त दे नो द अदाए हदीस द बुलूग पे हालत के करे दे बालिग शो नो अदाए हदीस के करे दे जगह जे अल उलमा हदीस हिरकल पे दलील के पेश की जे अबू सुफियान खुदा का ईमान नो रावड़े जे कल द तहम्मुल हदीस के दो लेकिन द अदाए हदीस पे वाक़ई अबू सुफियान बियाद मुसलमानान वे सरदार जरूर अबू सुफियान बियाद मुसलमानान दासी और सरदारों जे दिन द पारे अजीब कुर्बाने भी अरस्तु जुआन के मौजूदी थी लेकिन दा वाक़ई अब्दुल्लाह बिन उमर द हजरत फारूक आजम जुए दादा से मस्जिद के तशरीफ फरमा दे और देखो अब्दुल्लाह बिन अब्बास पे उगट के तशरीफ फरमा दे द्वाड़ा वाड़ो वाड़ी दी यो सड़े रागे अब्दुल्लाह बिन उमर द हजरत उमर जुई तो वही मां कुरान करीम की यो आयत कटले दे चिकाना तारतन फफतकनाहुमा जदी पे मानो बांधे हो पोएगम
چې دا دواړه بندو دواړه کلاو کړل لیکن زه دې په مطلب باندې نه پوهیږم چې د کان تارت کن ففتقناهما د دې مطلب څه دی د دې تفسیر څه دی عبد الله بن عمر ورته وایي زه خو به بیان کوم خو هغه ګټ کې چې کمبل ناس دی هغه زمانه ډیر پوهې د تاکل ورشه خو چې هغه در لکم جواب درکې نو جواب چې ووري نو ماته بیان کا دا سړی لاړو عبد الله بن عباس ته وایي قرآن کریم کې دا آیت د چې کان تارت کن ففتقناهما دا دواړه بندو مونږ دواړه کلاو کړل د دې په تفسیر باندې زه نه پوهیږم عبد الله بن عباس ورته وایي ما ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلو چې امام الانبیاء فرمایل چې کان تارتقن کله چې زمکه اسمان الله پیدا کړل نو دا دواړه بندو زمکه بند واته زرغونه نه رايستا اسمان بندو دي وبن را ورول نو ففتقناهما الله وای چې موږ اسمان کولاو کړو او بیر او وشتي زمکه کولاو کړ زرغونه راويستا وې د دې دغه معنی ده هغه سړی عبد الله بن عمر لراغه وې عبد الله بن عباس داسې الفاظ وې هغه ما ته دا تشریح وکړه عبد الله بن عمر ورلا عجیب جواب ورکړي د پیغمبر د شاګرد بارکه چې د پیغمبر نه قران ویل دي دا شاګرد بارکه ورته دا خبره کوي وی اول به موږ وی چې دې ډېر زړور دي لیکن ما ته نن پته ولګي دا چې په قران باندې الله تعالی کوم عبور ورکړي دی هغه بل چاله نه ورکړي هغه خلکو په فخر په قران باندې کولو لیکن چې کله د عبد الله بن عباس ما دې ملګرو ته وی مې دې ځای په طائف کې د وفات وشو د طائف سره لاندې الهدى یو کله دې دا یو خبر هم درته د صحابي ذکر کومه لیکن دغه ځای کې عبد الله بن عباس چې کله دې کې ساو خطا او په د باندې جنازه پړاول نو چې کفن ورته واچولو نو د کفن د اچولو نه بعد یو مرغه راغله او د کفن ته دن نشو د ټول ژوندۍ د قران د خدمت ته رکړې و مرغه چې کله کفن ته دن نشو هغه صحابه را بیان دی غوي موږ مرغه په وته واپس نه درېدلې لیکن چې کله دې قبر کې خودو او د پاسه په تبع ولا ګولې نو د قبر نه یو आवाज راغی چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي بارك محدثين مفسرين وي في عبادي اي مع عبادي وادخلي جنتي نو محدثين وي چې دې معنی دا مفسرین وایي دا معنی ده چې دغه وخت کې आवाज دا وشو چې اے نفس مطمئنه اے اطمینان والا انسان یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك لاړ شخل پروردگار طرف ته راضیه مرضیه چې تم راضی وي او الله راضی کون کوي فدخلي في عبادي زما بندخان سره داخل شه ودخلي جنتي او الله ورته فرمایي د فرشتي په ذریعہ د مرغه فرشته او ذکر د فرشتي تعریف د علماء بیانوي چې جسم نوري يتشکل باشکال مختلفه لا يذكر ولا يؤنث دا د نور یو جسم د شکلونه بدلی په دې کې مذکر او مؤنث نشته اگر چې شیطان تعریف داده چې جسم ناری يتشکل باشکال مختلفه يذكر ويؤنث شیطان چې دا جسم ناری دی فرشته جسم نوري دی شکلونه دواړه بدلی خو په فرشتو کې مذکر او مؤنث نشته شیطانانو کې مذکر او مؤنث په پیریانو کې شته اوس دغه عبد الله بن عباس خوراغه ما خبره د الهدى کلی کوله دغه الهدى کلی چې دې په دې کې یو سړی دی هغه سړی چې دې غړي بيزي د مخ کې روان دي ډانګي ور سره دي هغه ډانګي ګړو بيزو لرا بغي او داغه وجود دومره نری دی او دومره تور دی چې په تیاره کې بنخ کاری دومره تک تور دی او وجود دومره نری دی چې رضا تشبيه ورکوم په دې دوه ګوتو سره چې داغه خپل دومره نری وي نو دا تشبيه په غلطه نه وي لیکن دغه سړی غړي بيزي سره اچانک کتر یو زنانه را روانه را اولی کتر یو سړی را روان دی هغه سړی چې راغی نو الله اکبر او بیا داسې کې سبحان بیا داسې کې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم قران د تلاوت جاری کړو چې کله هغه د تلاوت کولو په دې دوران کې یو زنانه راغله هغه زنانه مدري دا غم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين چې لک ساتیر شو نوجوان الک راغی هغه دغه سي الله اکبر وکړو او دا سلاس په نامه کې خو دغه وای الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين دا ګډبچ دې ټولو ته ګوري په دغه وخت عبد الله بن عباس دغه وخت
حضرت عباس ولاړ دی هغه ته وایي دا څه ماجرا ده دا څه وینم هغه ورته وایي دا یو مې ورواره دی د ده نوم دی محمد بن عبدالله دا بله د ده بیبي ده د دې نوم دی خدیجة الکبرا خدیجه بن خویلد او دا بل چې دی نو دا زما ورواره دی دا د ابو طالب زوی دی د ده نوم دی علي د په ځوانۍ کې په دې ایمان راوړی دی او دا زما دا ورواره چې دی د نبوت دعوه کړې ده او دا بیبي چې ده نو دا د ده ښځه ده نو دې په دې ایمان راوړی دی دم په ایمان راوړی دی نو دا ګډبه ورته وایي چې ما ته خو د دې د الفاظ ډېر عجیب ښکاره شو ځکه چې قرآن ویلی شي د قرآن الفاظ خو ډېر عجیب وي په هر چا باندې بل شان لګي هغه ورته وایي په ما د الفاظ ډېر عجیب ولګېدل هغه وایي که زه چېرې دې زمره کې شامل شم نو حضرت عباس ورته وایي چې شاملېدی شي مونږ خو دې کې څه نه شو ویلی نو دغه سړي ایمان راوړو د دغه سړي نوم دی عبدالله او دا د مسعود زوی دی عبدالله بن مسعود رئیس المفسرین د ده نه جوړ شو لیکن دغه عبدالله بن مسعود بیا د ده زمانه ډېره عجیبه وه د زندګي تېروله د داسې نری پرې و د قرآن د حدیثو دومره لوی امام دی چې حدیث به د کوم ځای کې بیان کړو صحابه به وي چې د کوم حدیث بیان کړو د جناب محمد رسول الله نه هم داسې اورېدلی دی لیکن یو ورځ یو عجیبه خبره راغله دغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر نه به احادیث اورېدل او دا به ده بیانول دغه عبدالله بن مسعود یو ځل د بیت الله سره ولاړ دی او د بیت الله دې دیوال ته ډډه والې ده نری پرې دی بالکل نری پرې داسې د ده خپې دي داسې لاسونه دا د لاسو دا موټی داسې نری دي او بیان یې چالو کړی دی قرآن بیانوي حدیث بیانوي ټوله دنیا ورته د مکې مکرمې لوی لوی سرداران راجمع دي ټول خلک په تماشه دی ابو جهل راغی ابو جهل عمرو بن هشام یو لوی سردار دی هغه ډېر حیران دی هغه ورته داسې ګوري چې دا سړی څوک دی چې دا دومره دنیا ورته راجمع ده د دې سړي دا دومره خلک دلته چې راجمع دی چې دا کم سردار د کم ځای نه راغلی دی نو په دې ځای حدیثو الفاظو کې دا راځي چې دا ابو جهل د دیوال پورې ځان مګلو او داسې په مګلو جوخ را روان دی چې دی وویني چې دا څوک دی چې ویې کتل نو هغه غریب صحابي د ګډو سرونکي عبدالله بن مسعود دی لیکن په دغه وخت کې ابو جهل دله سپېړه ورکړه ابو جهل چې سپېړه ورکړه عبدالله بن مسعود ورته د الله داسې سپکړو او چې یو سوک یې ووهلو په دا سینه کې ورپسې ډایرکټ بل سوک ووهلو په ابو جهل باندې بازی واړولې هغه د خپلې اسپې نه راپرېوتو دشمني چالو شوه ځکه یو خوا د قوم سردار دی او بل خوا یو غریب صحابي د الهدا کلي نه راغلی دی هغه غریب صحابي دومره حیثیت په دنیایي اعتبار نشته چې دله سود ورکړي د هغه د مخروطیا زمانه چالو شوه زمانه پکې تېرېده دا د مکې زندګي وه زما پیغمبر هجرت وکړو مدینې ته په دو هجرۍ کې امام الانبیا چې کله فوجونه راویستل او مکې کله فوجونه راویستل او د بدر په میدان کې امام الانبیا د ابو جهل سره مقابله چالو شوه د دغه مقابلې دوران کې یو عجیبه واقعه راغله دوه ماشومان دي یو هم داسې ماشوم دی بل هم داسې ماشوم دی خو دغه ځای کې راوي عبدالرحمن بن عوف دی عبدالرحمن بن عوف وایي چې زما نه دې طرف ته یو ماشوم ولاړ دی دې طرف ته رانه یو ماشوم ولاړ دی وایي دا دواړه ماشومانو ته ما کتل نو ځان سره حیران شوم خبره ښکلې کوي ځان سره داسې حیران شوم چې که د جنګ په دوران کې ما ته ضرورت راغی نو دا ماشومان به څوک وي هر سړی وایي چې جنګ وي نو چې ما سره داسې ښه تکړه کسان یې پاکوي انو عبدالرحمن بن عوف وایي د دې عبدالرحمن بن عوف هم صاحبه منقبتونه دي خبره بل خوازي بل نه بل ته ځي نو زه به صرف د دغه یو دا خبره چالو ساتم عبدالرحمن بن عوف وایي دې خوا همرنه ماشوم ولاړ دی معاذ دی دې خوا همرنه ماشوم ولاړ دی معوذ دی رمضان المبارک میاشت ده د خلکو روژه ده وایي دا دواړه ماشومان چې ولاړ دي نو وایي دې دواړو ماشومانو کې دا یو ما ته وایي چې کاکا جانه ما ورته وکتل چې بچې څه چل وی راته وایي چې په دې مخامخ فوج کې ابو جهل کم یو دی ما ورته وایي چې ابو جهل خو بچی هغه لوی سردار دی ته د هغه تپوس ولې کوې وی دا بل راته وایي چې کاکا جانه مونږ اورېدلي دي چې هغه زموږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي مونږ به د دې بدل اخلو وی ما ورته وایي چې بچي هغه ډېر زورور سړی دی او ته وایي چې هغه نه بدل اخلم نو وایي د یو ماشوم ته وایي ما اشاره وکړه دې کې ابو جهل راغی په یو زرق برق لباس یې اچولی دی خود یې په لاس کې دی تور یې په لاس کې دی خپله کس په باندې سور دی او لکه د مست کټي غوندې ټوپونه وایي په دې دغه کې په دې میدان کې وایي هغه داسې دا ټوپونه وال وایي ما دې یو ماشوم ته وایي چې بچې ستاسو مدعا هغه ده په ماشوم کې هغه جذبه د جناب محمد رسول الله د محبت وه ځکه پیغمبر نه قرآن ویلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم فرمودات بیانول دغه ماشومانو دا اورېدلي دي جذبه په ده کې موجوده ده وایي ما دې یو ماشوم ته لا دی ښولو هغه بل ماشوم د هغې نه مخکې منډه کړه وایي چې لاړو نو دواړو تورې داسې رابغولې نو ابو جهل خو لوی سردار دی دا واړه ماشومان دي تورې ورسره
سره دي لکه عمر بن ابي وقاص په حدیثو کې ذکر راځي هغه چې بتوره چلوله په دوه لاسه به چلوله دا د سعد بن ابي وقاص چې نو دا درېونو یو عمر بن ابي وقاص یو عتبه بن ابي وقاص یو سعد بن ابي وقاص او د دې اصل کې نوم د استاد مکرم حضرت شیخ سرفرازخان صفدر سره چې دا سعد بن مالک بن ابي وقاص سے وې د بلار نو اصل مالکو اگر چې ابي وقاص ردی نکو د دې ابي وقاص مزار چې دی دا چې کله د کاشغر ته بندور شي چین ته نو په کاشغر نه مخکې ورمچی راځي د مسلمانانو د سنیان صوبه ده د نه مخکې ګانزو یو خار راځي د ابي وقاص مزار پاګي کې د زړه مزار ته تل شرکیات مرکیات پینشتا خیر وې دغه معشوق نو د عمر بن ابي وقاص یو د معشوقالی کې شهید شوی دی سعد بن ابي وقاص بډاوالی کې شهید شوی دی او ټول ژوندۍ جهاد توقف کړی و داغه منقبتونه خو ډیر دي که زه په هغې بحث کوم دغه عجیب عجیب دغه د ماشوموالي واقعات ډېر عجیب عجیب دي په شعب ابي طالب کې د محمد رسول الله سره د قریشو د خاندان سره هغه په هغه ځای کې هغه د قید و بند صعوبتونه برداشت کړي دي خو په دې کې عتبه بن ابي وقاص شو نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه صحابه ورور دی موږ میلمه مکرم حضرت مولانا محمد نجیب الله فاروقي صاحب تشریف راوړ ټول ورته استقبال کوي ودرېږي ټول ورته استقبال کوي نو بدې کې دا یو سعد بن ابي وقاص دی یو عتبه بن ابي وقاص دی یو عمر بن ابي وقاص دی عمر بن ابي وقاص معصوموالی کې شهید شوی دی سعد بن ابي وقاص مشرت کې بډاوالی کې شهید شوی دی او عتبه بن ابي وقاص څوک دی دام دې رور دی لیکن عتبه بن ابي وقاص دا هغه سړی دی چې د احد په میدان کې په جناب محمد رسول الله باندې د کاڼي وار کړو او د امام الانبیاء غاښونه د شهیدان کړو یعنی دومره ظلم پیغمبر سره کړو دا شاعر څنګه وایي وای ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک بادشاہ جہاں کا ایک در بدر گدا ہے ایک تھان کے دو ٹکڑے ایک ہی جگہ سے کاٹے ایک تاج شاہ جہاں کا ایک لاش پر پڑا ہے ساجب انداز بیان نہیں خیر بہرحال ما خبر کولا دغه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې د ماشومان او ابو جهل باندې گزارونه کول د رمضان المبارک میاشت ابو جهل د پندای ماته شو اگر اپریوتو د اسنا چې پړ مخه اپریوتو نو د ماشومان کو نور هغه سره سلو شو کول د ماشومان په څه کوي د قادیانی په څه ولېګا نو صرف یو کار د ماشومان کړه دي لکه خلکو د اکثر دا واقع ذکر کوم چې دا ماشومان چې نو د شیطان یو ځل د مدرسې ته څنګه د طلبات څخه چل کوي شیطان یو ځل د مدرسې ته څنګه ورو چې د طلبات څخه چل کوي دا پټي چې شیطان مدرسې ته راغی ځان نه خرج ورته ماده کوي جسم نالي يتشكل باشكال مختلفه يذكر ويؤنس اج مدرسې ته راغله ځان نه خرج وکړي نه خر مدرسې ته نه طلباء مدیر پر فرش ناشنای بس کوم یو وکړ ودانګل وي ټول به سورلی شروع کړه نو طلباء ته ځای ملاو نشو دا چې کوم ته ځای ملاو نشو دا یو ورته وي چې زمونږ ځای په کې نشته مونږ بس چل کوو یو ماشوم په کې ورته مړ تاسو نه کوي دا ډنګې د امیر سره چې ته خدا په کې ورونډه کوي دا شیطان کې دا ډنګې ورونډه په پاسه کې ناشته بیا شیطان یې زبري مدرسې ته چرې نه زمما قادیانانو ته ان شاء الله پتا سو کې دا ډنګې ان شاء الله موږ سم کوو ان شاء الله په وینه مونږ ان شاء الله دا ډنګې منډي د کار د وینې دی ان شاء الله دا کدا قادیانی کې منډي دی په دا شیطان کې فرق نشته کړه ما ته په ورځ باندې په دین کې بیان وکړو पंजाबी में तो टेलीफोन पर बेचना था अल्फाज मुहज़्ज़ब अगर ये मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल होते तो कैसे होता और दबे में यार जब मैं कादियानियों की इबारत देखता हूँ तो वो तहज़ीब की दुनिया में मुझे पहुँच जाती है मैं सच्चे दावी अदा खबर का कादियाना न पूर्ण देखो ये किताब की लोगों ने माँ पे तहज़ीब खबर ना नहीं अगर माँ तबिया को इतना कहना उम्र को साढ़े सब रखे लो और मैं मना करे जाऊँ पूर्ण तो सब कंजल की दे माफ़ूलिश अगर माँ तो ये खैर सबर माफ़ूलिश करना नम्मा तबिया तखबर का सुकून पे लगे दिमाग माँ पंजाबी तबिया मैं याद तेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि इसकी अम्मी ठीक नहीं थी मैं सही गवर्नमेंट माँ तबिया चमूरी ठीक न वाला ठीक न तबिया माने पूरी यार आप कंसोल शुरू बड़े कंसोल को मां तखत 7:30 बजे
نو ما ورته مې ظالمه دا خو ما نه دي ویلي ما درته چې ستا یو ګاونډي وي د ده په ښځه داسې داسې هم د دې ګاونډي په هغه پسې په کنځلو شو ما ورته ماشاءالله مې ته په مور ډېر ننګ کوې نو ما ته وایي چې په مور باندې ننګ نه کوې هغه وایي دلیل نو ما ورته وایي خدیجه الکبرا څوک ده خدیجه الکبرا څوک ده وایي زمونږ مور ده نو ما ورته وایي ما خو تا ته د قادیاني عبارت دغه ځای بیان کړو چې قادیاني په روحاني خزائن جلد نمبر 1 هغه کې براهینی احمدیه حصہ نمبر 4 هغه کې حاشیہ در حاشیہ نمبر 4 صفحہ 558 باندې لیکلي دي کہ میں نے بیوی کے ساتھ رات گزارنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اشکر نعمتی میری نعمت کا شکر ادا کر میں نے تجھے خدیجہ عطا فرمایا میں زمان مور خدیجی بس میں کلے چه قرآن نازلے دو زمان پیغمبر موجود نو زمان عفیف کائنات ام المومنین عائشی صدیقی پسند چا کنزل کرو زمان اللہ جواب بکم انداز باندے ورکڑو زمان اللہ چه جواب ورکے جواب دا سوچ باغی باندے ہو کہ دا سے جواب کائنات کے نمے لگی زمان اللہ وردداوی دی شو چه الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات زمان اللہ داوی شو چه پاک دامن فزد پاک دامن و سڑو دا پاری عائشہ پاک دامن دا محمد رسول الله دا پاره ده او زما الله دا ویلی شو چې فاطمه الزهرا علی المرتضی پاک دامن ده نو فاطمه الزهرا پاک دامن ده نو علی د فاطمه الزهرا دا پاره ده لیکن زما الله چې دومره سخت جواب ورکولو کائنات کې خلق ته یو تعلیم ورکولو چې الله فرمایي چې الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات زما الله فرمایي چې پلیتان خزي مرداران خزي د مردارانو سړو د پاره وي او مرداران سړي د مردارانو خزو د پاره بیا الله فرمایي چې والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات پاک دامن سړي لکه محمد رسول الله دا د عائشې د پاره وي پاک دامن بیبي لکه عفیفه کائنات صدیقه بنت صدیق دا د محمد رسول الله د پاره وي نو ما ته مې وسدار ولا ویره طبيعت مې ما له دښمنی او کته ما خپل چې دا بس کنځلې دي په وستا امتحان مې غوښته مې اوس راته دا وایي چې مور فنن کې دستا مور بس چې دا سي کنځلو په سبا دا ورته ځون دي کولو په داسي چې سبا په ځای په پروتي کنه ځکه خلک او چې بیا چا کوټي کړي نو خلک ټول وایي چې دا غیرتی دي کنه وایي وایي خلک وایي چې غیرتی دي وایي خلک وایي ټول یو دا ډېر نن سړی په مور یې نن کړو نو زه دا تاسو کوم چې آیا د پیغمبر د بیبي زموږ مور نه آیا په دې موږ نه کوو آیا کوم مدار چې دا فایزي صاحب د کتاب مبارک ثاني اجازه ورکړو آیا په دغه کتاب کې په دغه تفسیر صغیر کې یا روحاني خزائن جلد نمبر 3 د مرزا غلامی قادیانی داغه په دغه کتاب 568 صفحه باندې آیا دا عبارت موجود نه ده چې معاذ الله ثم معاذ الله و مریم خپل شرم پټولو قوم په تهمت کوله یوسف نجار سره عبادت کړي مریم څوک د قرآن د چا باره کې تذکرہ کوي چې ولذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من آلهها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا مریم آغا ندا چې یا مریم ان لك هذا الله ورته نو ویلي چې زکریا علیہ السلام محراب ته وردن نشو سیدی یا مریم ان لك هذا اے مریم ستامخ ته د دومره میوه چې پرتی دي ټول به موسم دي دا کم ځای نه رااله هغه ورته وایي من عند الله دا د الله د جانب دي ولقوم چې کله مریم ته وی چې یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا نو قران کریم د دې جواب نه دی کړی چې کله قوم ورته وی چې اے د هارون خورې ستابلار خو بدکار نه سامور بدکار نه وا آیا دا بچي د کم ځای نه راغی اگر چې هغه د مخکې نه ویلو چې علی تدی بیت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اے کاش په ما دا واقعا راته چې زاډو پیدا نه وي اے کاش ز نسيا منسيا وي څه مطلب چې زمانہ مو نشان برقرار نه وي لیکن قران کریم سوئی چې کله قوم تهمت لګولو مرزا سوئی قران سوئی قران وایي چې کله قوم تهمت لګولو چې یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا مریم څه چلو کړو د یوې ورځې عیسی علیه السلام په زنګو کې پروت دی اشاره کوي فاشارت الیه اشاره وکړه د ماشوم نه تاسو کوي د یوې ورځې ماشوم نه تاسو کوي چې ته کوم ځای نه راغلی قران کې دا غي ذکر هم کوي د قران په شهادت حضرت عیسی علیه السلام د یوې د درو ورځو دی په زنګو کې ودرېدو چې والا انی عبد الله زد الله بنده یم چې والا سبحان الله په دې زوې سبحان الله مړه سم دې زوې سبحان الله تو بنده ہے سبحان
ظالم زور سمجھو سبحان اللہ دیزے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلا اعلان کرو دے یعقوبین اسکولی ردے کڑے دے ذکر من قرآن کریم کی بلد دلیل ورکو چلا قد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ اگر کافران اگلی چیغوی چی اللہ تعالیٰ دری دی یو مریم دے یو عیسیٰ دے یو اللہ دے او بیا قرآن کریم بلد نسکولی فرقی چی وی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اگر خلق ان کافران دی چیغوی مسیح ابن مریم چی دے دا اللہ دے نو قرآن کریم دا ذکرت کردے دے لیکن مریم سے چلو کرو اشارت ہی لے اشارے اکڑا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ اگی وردوی دا زنگو معشوق سر ومن سن خبری کو نو عیسیٰ علیہ السلام وی انی عبد اللہ دویمہ خبر ادا کہ آتانی الکتاب اے خلقو ورمال اللہ کتاب را کرے وجعلنی نبی اوزا اللہ نبی جوڑ کرے اور نبی بارک زمان عقیدت اہل سنت والجماعت دادا چھ نبی دا پیدائش نواخل تر وفات پورے نبوت ملاوی دونا نا دا پیدائش نا تر وفات پورے معصوم عن العصیان دے گناہ با دا خوات نرازی اور صحابی بارک زمان ایمان و عقیدت دادا چھ صحابی چھ دے دا پیدائش نا تر وفات ایمان روڑونا تر وفات پورے دا محفوظ عن العصیان دے دے دا گناہ نا محفوظ دے اگر دا گناہ نا معصوم دے اگر طرف تا گناہ نرازی دا طرف تا گناہ راش لیکن اللہ بیا جواب ورکی چھ رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ جواب ورکی چھ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ جواب ورکی اولئک هم الراشدون اللہ جواب ورکی اولئک علی ہدی من ربہم اللہ جواب ورکی اولئک هم المفلحون اللہ جواب ورکی اشداء علی الکفار رحماء بینہم دا بدو دشمن مقابلہ کی دیر سخوی بخبلو کی بشیر و شکروی جماع کا سڑی دا خبر اکڑا مان تاوی بس کرتیو شو چتا سوی دی ٹکلی ویلی دی ویدی دینا زیاد بہت بسوی میں زیاد بسوی ویتا بی چمون بقادیانا نخسرہ ولی ممبئی چمونہ بچلا ما وقت بیادر ننا خبر اکڑا ممبئی ٹوٹر سے انشاءاللہ یعنی گئی نا ما سر یو قادیانا علامت المقدس القدسیہ دا بنون ما بس بے پوشو بیارا سر پاس چالو کو ورسپ کانا اومان یہ کیوسی کی دا چناف نگر اسی دن کی دا چناف نگر تملاڈ مامی دا غزا کے داغی کور دا شپل پروان گئی نما بردوی میں سے اخلاق سویم کتا سو دلگان کی داغی جوابی نورا شمالی جواب راکی اگر جواب راکی ما بردوی میں خرابی کم کرن زکر کرن ٹکنی ویلی بولے ٹکنی ہوتا ویلی ٹکنی ہوتا ویلی آسو ہوتا دا سی ویلی سب سب کو ہوتا دا سی ویلی آسو چلتا ویلی ایسا بھول جوڑ ما بردوی میں دا سی ویلی خیر بات رکھے تھے جماع حوالی مجھے تکی خود میں کنسل شروع ہوتا چه کنسل یکون نما مولا جواب برکرم استاسو مرزا مونگری اٹھین تا رسولی انشاءاللہ تابا بیٹر تا رسولی انشاءاللہ اگر بعد پیادا سے نے گڑبڑ نہیں کری یو پوز بیر آخری غلاما وٹسپ کرتا رہنے دے جسو وقت اس جواب کو بلے پہلے کڑا تا جواب کیا انشاءاللہ و خیر باقر زمان عزیزان ما خبر دا صدا کھولا چه قرآن دے ہاں دا عبداللہ بن مسعود دا خبر نگڑی پاتی کی دا عبداللہ بن مسعود مخروق دیاو مخروق صحابی راگے او دا ابو جہل پدا سینہ باندے کینا سو پوری روا بستا وزوی بایا کرنا لیکن بندے سے کچھ چکنے دے چکنے نن میں دلا شکلان دلا کرے بایا کرنا پیغمبر دشمن بایا کرنا اگر کوئی سیر آدھا دیدا میرا سر رزنا قلم اگر کوئی بدھ بیزو سر ان کیا پھر دیر درنا ہوئی سینہ باندے ناس کے نو غالباً عبداللہ بن مسعود نے دا روایت ما ولید لے دے حضور تو بہت ضرور دا بھی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين چاچی دے قرآن سے محبت و ساتھلو اللہ کو جدی اور چاچی دے قرآن تصفق قدر اللہ بسم کا وردن نکی ما دا قرآن عظمت ساتھل دے لند یو لوی سری پسینہ باندے اللہ صلی بیا ابو جہل ورته سوي ابو جہل دونه مردار سره ابو جہل ورته وی زما درې خبرې دي یو خبره مې دا ده چې زما ابو ورته وی ارمان دی وای چې ارمان د پوره کوم بیا د قتلوما ورته وی زما ارمانونه درې دي بیسس دي یو دا چې په دې قوم کې د ټولو نه بهترینه توره ما سره ده نو زما په توره زما سر قلمي چې زما لویواله ظاهر شي وی دویم شک مې دا ده چې ما د سر قلمي دوی د غاړې
چې زما د اثر په ګوګل ښکاري ته خدای دې تباه چې ته مردا چې په ګوګل سره نو دریم شرط مې ودا دی چې کله زما د سر قلم کې او د خپل پیغمبر له یوسي نو هغه ته وایي چې د ابو جهل په ځوان کې تا سره کومه دښمني وه نو د مرګ نه بعد د مرګ په وخت کې د هغې نه په څو ګونه زیاته وه امام الانبیاء له چې عبدالله بن مسعود خبر ورسول نو خاتم الانبیاء وفرمایل وایي زما د امت فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه مخکې ځکه د موسی علیه السلام فرعون چې هغه چې کله مردانېده ګیر شو نو سې وې آمنت برب العالمین رب موسی و هارون او روایت دا دی چې حضرت جبریل علیه السلام راغی او چې دوی آمنت برب العالمین په دریاب کې د رب موسی و هارون هغه خټه راوغسته پر خپله کې ورله وردنده کړه خولې ورله بنده کړه او زما د امت فرعون چې د مرګ په وخت کې ما سره دښمنۍ اعلان کړي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا دین ما ورته راوړو دا ډېر په مشکلاتو راغلی نن تاسو ته خلک زر وایي اطاعت د رسول شرک دی نو دی وایي یاره ډېر ښکلی بیان نه کوي ښکلی بیان څه دی خو کاسه خولۍ دی سمدلات دی تاسو ټول وایي یاره ډېر ښکلی بیان کوي ولې منکرین شاکرین قطعوا كلهم أقطع أنا بدي شيء كذا نتاج زروي كذا وازي للكل ده أواز نيجي مسرائي مبارك هذا مبارك هذا كلام كذا الله بندگانو دا الله بندگانو أواز مواز بسم مزيد الله بندگانو دين فسلاش چرے موای جو سړی دا توي تراویح نشته بل ځل دا توي درود شریف نشته ما ورته دا کړی چې درود شریف دا تاسو وایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دې د درود شریف په نبی علیہ السلام مراد نه دی او دا تاسو وایي چې د پیغمبر اطاعت ضروري ده خو شرک دی اطاعت کو صرف د الله دی او بیا وایي رسالت د رسالې نه رسول د رسالې نه د پیغمبر صرف کار دا د قران برا رسین او پیغمبر چې خپل خبرې کوي کې دا حق نشته مونږ وایو د پیغمبر د یو خبرې دومره وفات دی چې زمونږ عقیده د سنت والجماعت مونږ په دغه بنیاد د کاړه کې یو مناظره یې شوه دا غي موضوع دا وه چې زما د پیغمبر بدن سره لګېدلې خوره د عرش نه اوچته درجه لري زمونږ خو دا عقیده ده چې زما د پیغمبر بدن سره لګېدلې خوره انا سم بچو وای د عرش نه دا زموږ ټول عقیده ده کنه دا چا نه د لاس اوچت دی دا ټول دا چا دا الله سوچت دی چا دا عقیده ده ټول ده کنه الله تاسو خوشاله کی زموږ تفسیر کې ده زموږ ټول په شریکه باندې مهمان حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقی صاحب نامت برکات مولانا ابي تشریف راوړل خصوصي خطاب باندې کوي زه په دې مجبور کړو دا سفر نه را پمنډ کړم بیا خصوصا خسړې د دې راتې سره الله تعالی دې دلم جنتونه ورکړي الله دې واستغفر به نویني الله دې ورته جنتونه ورکړي او پروردگار دې زموږ دې د محبت همیشه د پاره قائم دې امين باخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو مفتی صاحب دا څنګه کوي اول په دغه یو خبر وکم یو خبره اول دا دعا وکړي چې دا کوم ماشومان د کومې زمانې نه تر اوسه پورې دلته کې قران کریم ویل دي الله دې ورله په سينو کې برکات واچي امين د استاد جی د مولانا مطیع الله صاحب او حافظ الرحمن صاحب یا زمونږ حافظ صاحب دې یا د نور علماء کرام دي چې د دې څومره شاګردان دي الله دې د استادانو له لوی اجر ورکړي امين او بیا ورپسې دا وایي چې پروردگار عالم دې موږ او تاسو جنت کې راوځي اوسئ امين اوس دې په پټال کې ساتي جنت ورکړي جنت په وټه باندې ساتي لا سوچ لا سوچ په وټه باندې ساتي سوچ په جنت کې وټه باندې ساتي دې ځړ کې وټه باندې ساتي کنه جنت کې دې الله موږ او تاسو اوسئ امين او زه تاسو یو خبر کوم چې کله دا خبر کوم چې نن سبا ورګه دور دې ګناهونه زموږ تاسو نه کیږي خامخا انسان موږ غره زمانه کې او په داسې زمانه کې چې بس الله دې خیر کړي کار دې ګډوډ
अमेरिका दे अल्लाह तबाह की आमीन डोनाल्ड ट्रम्प दे अल्लाह बुनियाद बस आमीन ना बदे टोल आमीन नो है सुख सुख कोई अल्लाह ने डोनाल्ड ट्रम्प पर असरा को नवरो लगे अल्लाह दे पे नवरो लगे यार आदम दे दा पलितान और इस्राएल नमुंद अल्लाह सु महफूज दे इस्राएल दा शैतानत दे अल्लाह पर कायनात बांधे खत्म की आमीन परवरदिगार आलम दे फलस्तीन मुजाहिदीन और तबरे नसीब आमीन आमीन हुआ आमीन इंसान बस जब ज़हन की दे यो अकीदा पर मजबूत और साथ अकीदा अकीदा मजबूत है इंशाअल्लाह जन्नत जुमून सासु जाएगा इंशाअल्लाह बच्चा जाए ने दो खबर अदा च मुसलमानों कम दुश्मनी और दे इस्लाम कम दुश्मनी आगे दे इस्लाम दुश्मन सर दुश्मनी बमन लाजिमी बखल जर के साथ इंशाअल्लाह इजहार बनको गुलाव बे साथ इजहार बनको दा दुश्मनी बसोक सुख सर इंशाअल्लाह तोल करें इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह शेर दलतम को बच्चा कि इंशाअल्लाह बदूर तेज वाई चल बलकिर न पूरे लाश वाई बतना वाई में इंशाअल्लाह जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है जान तो आनी जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं वो चाहे कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे सो चाहे सिरा जब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे जिए तो जी लेंगे या जामी शहादत पी लेंगे ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी है या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में निहा कर दम लेंगे हर भगर या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में निहा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।